خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي که په لاره غپېدلو سپو ته ګورې. عزتمندو مولانا فضل الرحمن صاحب به یو خوب لیدلی، په هغې پسې دې ملګري چې کوم دی هغه څه خندا کړې ده او په مولانا صاحب پسې څه نامناسب الفاظ مې ویلي دي. درته بیا د ډیزلي صاحب یو کلیپ شیر کوم، هغه د آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. تا به ورته کره ویلي چې زما د شونډو یو ټاپ پکار دی، نور به دې ورته څه نه ویلي. امن غواړي او خو سورې خفه نه شي، ما یې کوي چې شونډې خو دی د تباه که د شونډو د پاسه مړه شي. ګوره خوب یې ولیدو او په سیاست کې ور شامل کو. دا د ستاسو هغه کارکون دی، دا دې وایي څه دی څه ووي، ولې په جوسر وویل د روح ول غوښان یې وخوړل، د خوب ولیدو هغې بیا په سیاست کې شامل کو. نو بهرحال ګیله خو خلک د هغه چا نه کوي چې څوک درانه خلک وي، چې درون انسان ولې چې کوم دی داسې کار وکړو، چې څوک سپک خلک دی د سپکو خلکو نه به خلک څه ګیله وکړي. او یو کس پکې دا هم وایي چې په هغه وخت کې خو موبایل نه و، نو څنګه چې کوم دی د آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. دا ډیزلي صاحب وایي چې یاره ما خوب وکتو چې زه لګیا یم دې سره د آدم علیه السلام سره به جوړېږي، نو خدای دې غر کو تباه کا، تباه شي ډیزله. موبایل چېرته واغو؟ آدم علیه السلام سره موبایل کم ځای نه رالو، هغې خپله سزا وخوړه ظالم بچیا. نو که په هغه وخت کې موبایل نه و، نو نن خو موبایل شته دی که نه. نو مولانا صاحب خو په هغه دور کې خوب نه ولیدلی، خو نن یې ولیدو که نه. او بل دا دی چې په خوب کې هغه څه کېږي چې کم په یخه باندې هغه مشکل وي. لکه یو انسان دی په پاکستان کې اوسېږي او هغه په خوب کې چې کم دی په سعودي کې ګرځي، او یا چې کم دی په دوبۍ کې، یا چې کم دی په نور ممالکو کې ګرځي، او بیا چې کم دی واپس هم پاکستان ته لاړ شي په هغه شپه کې. نو دا چې کم دی په یخه باندې داسې مشکل وي، او په خوب کې چې کوم دی خلک چکر هم وایي، لرې هم لاړ شي، بیا هم راشي، هر څه په هلک ټایم کې وشي. یا مثال طور باندې لکه یو انسان دی هغه د کالام نه روان شي کراچۍ ته، د شپې په خوب کې په ګاډي کې لاړم شي او بیا ارام شي. نو اوس په یخه باندې دا تلل مشکله دی، او په خوب کې چې کوم دی خلک په ګاډي کې لاړم شي او ارام شي. نو دا چې کوم دی څه ناشنا خبره نه ده. بل دا دی چې حدیث مبارک کې راځي رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ. قلم چې کوم دی هغه د 3 کسانو نه اوچت شوی دی، یو چې کوم دی د اوده انسان نه تر دې چې دا رایق شي. یعنی که په خوب کې مثال طور باندې دا کنځلي وکړي، مثال دا د یو انسان بېزتي وکړي، یا په خوب کې مثال دا چې کوم دی یو ګناه کار وکړي، نو په دې باندې چې کوم دی هغه اسم نشته د الله پاک طرف نه، دا مجرم نه دی. تر دې پورې که دا طلاق ورکړي خپل بیبي له په خوب کې، نو دا طلاق هم نه واقع کېږي. حالانکه د طلاق مبارک راځي 3 جدهن جد وهزلهن جد. 3 څیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي، او د هغې هغه ګپ هم چې کوم دی رښتیا دی. په دې کې یو طلاق دی. که یو انسان په ګپ کې چې کوم نو خپل بیبي له طلاق ورکړي، نو دا طلاق واقع کېږي. خو که یو انسان اوده دی په خوب کې خپل بیبي له طلاق ورکړي، نو دا طلاق چې کوم دی نه واقع کېږي. نو دغه رنګې که مثال ته په خوب کې د آدم علیه السلام سره خبرې وکړي، نو داسې ناشنا خبر خو نه ده، او نه په دې باندې دا مجرم دی چې ما ورته په ده باندې چې کوم دی ګوته اوچته کړو او د ده په خوب پسې خندا شروع کړو. زه دا نه یم چې تاسو د دې په دې خوب باندې ایمان نه وړئ، خو نه، که د خوب لیدلی دی نو په هغې پسې خندا کول، دا کار چې کوم دی غلط دی. بیا دا خبره چې آدم علیه السلام ما ته ویل چې ته انتظار نشي کولی، نو په دې پسې چې کوم دی دا سپک الفاظ ویل چې دا خبره ده په سیاست باندې چې کوم دی پیټ کړه. نو زما ورور جانه د خوب یو تعبیر وي، او په دغه تعبیر باندې چې کوم دی علما پوهېږي، په هغې باندې کوتو بوتو نه پوهېږي. نو مولانا صاحب الحمدلله یو جید عالم دی، یو نیک انسان دی، هغه د خپل خوب په تعبیر باندې پوه شو، نو هغه د خپل خوب دغه تعبیر راویستو. نو د دې څه مقصد چې دا خوب دی په سیاست باندې پیټ کو. خو زه په یقین سره ویلی شم چې دغه خلک چې چاله خپل منځ نه ورځي، دته به دا پته نه وي چې په دې ځای کې په ما باندې سجده سهو راځي او که نه راځي، او دا به سجده سهو پېژنیم نه، او دا به راپاسې بیا به چې کوم دی زمونږ په علماو پسې خبرې کوي، په هغې پسې به چې کوم دی سپک الفاظ وایي، او بیا به چې کوم دی د هغې په خوبونو پسې خندا کوي. نو ډېر په افسوس سره ویم چې دغه خلک د علماو دشمنان دي، د علماو د دشمنۍ د دا خلک قلار شي، او دا چې کوم دی لږ په سیده لاره باندې راشي، نو دا به ډېره بهتره خبره وي. الله رب عزت زمونږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علينا إلا البلاغ.